सेक्सुअलिटी या जिनसी मिलाफ या जिनसी ख्वाहिशात सतवई जिनसी ख्वाहिशात या सेक्सुअलिटी इंक्रीज की कला द जिनसी ख्वाहिशात या सेक्सुअलिटी द कमज़ेर दो या इंसान त द नफिल के दो वजूहात सवी او دا به مونږه امپروو کو څنګه او هغه خلک چې باو کې جنسي یا سیکشولی کمزورې ني نو د دې به مونږ آیډنټیفیکیشن یا د دې پہچان یا د دې ډایګنوز یا د دې معلومات څنګه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته ده چې د انسان په باړې کې ډیفرنٹ ملټیپل سیستمز دي او د هر یو خپل فنکشن او خپل سټرکچر دی د انسان د بقا لپاره او د دې نسل د باقی پاتې کېدو لپاره یو سپیسیفیک سیستم دی په باړې کې کوم ته چې موږ جنرالي ریپروډکټیو سیستم وایو ریپروډکټیو سیستم چونکې یو سیستم دی نو د دې خپل اناټمي او فزیالوجي شته دی د دې ملټیپل ارګنز دي او د هر یو ارګن د هر یو عضو خپل نارمل فنکشن دی او خپل سپیسیفیک سټرکچر دی موږ داسې شو ویلې چې د نر میل او د ښځینه د فیمیل for reproductive organs او په reproductive system په میکانیزم کې به ډیفرنس وي دا به د یو بل نه مختلف وي یاد ساتئ چې همیشه دپاره چې کوم سیستم په باړې کې دی یا یو ارګن فنکشن کوي نو دا انډیپینډنټلی فنکشن نه کوي دا انډر د کنټرول اف ادر یو سپیسیفاید شیز وي کیمیکلز وي هارمونز د هغوی انډر کار کوي دغه رنګې چې کوم ریپروډکټیو سیستم دی د هیومن بینګ یعنی د انسانانو دام د هارمونو په کنټرول کې دی بنیادی درې هارمون دي چې هغه میل او فیمیل ریپروډکټیو ارګنز په خپل کنټرول کې ساتي او خپل انډر یې ساتي څنګه چې تاسو ته پته ده ایسټروجن پروجسترون او ټیسټوسټرون پرټیکولرلی فار میل دی خو دا نه چې دا به په فیمیل کې نه وي په فیمیل کې هم په یو خاص اماونټ کې وي هلته د دې څه فنکشن دی دا به بیا وایو ایسټروجن او پروجسترون لازمه دا نه ده چې یو کس وایي چې دا دواړه یا په دې کې یو په هیومن په میل کې پریزنټ نه وي البته په یو خاص اماونټ کې پریزنټ وي ولې هلته کار څه دی دا مې یو ځان له ډیټیل دی نن به دا موږ وایو چې سیکشوالټي څه ته وایي سیکس ځان له یو شیز دی او سیکشوالټي ځان له یو براډ فیلډ دی سیکس څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا لیټن ورډ دی او دا راوتی د سیکس نه دی SEXUS سیکس د سیکس مطلب دی چې کله میل او فیمیل بایولوژیکلی بیس د یو بل نه فرق څنګه لري او هغه کم شیزونه دي چې دواړو د یو بل نه سپریټ کوي او که چېرته هغه دواړه شیزونه د یو بل سره میلاویږي او اټیچ کیږي نو دغه شیز ته بیا موږ وایو سیکس وته د لیټن ورډ نه دی SEXUS سیکس نه ښه د 1800 نه مخکې سیکس یا د سیکشوالټي سیکس خو جنرال میلاف اف د میل اینڈ فیمیل ارګن دی د میل او د فیمیل ارګن چې کله یو بل سره میلاو شي اټیچ شي کمباین شي نو دې ته بیا موږ سیکس وایو اوس سیکشوالټي څه ته وایي د 1800 نه مخکې کنسپټ دا و همدغه کنسپټ و چې د کمبینیشن یا میلاف د میل او فیمیل سیکشوال ارګن از کالډ سیکشوالټي خو نه د 1800 نه وروستو دا کنسپټ بیا چینج شو او خبره ورکې دا راغله چې کله د دې دواړو میلاف هم کېږي کوم ته چې موږ جنرالي ریپروډکشن وایو دواړو یو ځای کېدل یا میلاف څنګه چې هغه ته موږ جنرالي ریپروډکشن وایو نو په دې ډیفینیشن کې لږ امپروومنټ راغو وایي چې سیکشوالټي به موږ سره هغه شی ځي چې د ریپروډکشن په ټیم کې انسان ته ریپروډکټیو یا سیکشوال فیلینګ هم کېږي هغه ته د دې سره سره منټل فیلینګ هم کېږي او دا کمبینیشن یا دا میلاف هم کېږي او دې ته به سیکشوالټي وایو خو اوس په ماډرن ساینس کې دا شیز لږ ډیفرنٹ دی ډیفرنٹ دا دی وایي چې سیکشوال کوم فیلینګ دی د ارګن کمبینیشن دی کوم ته چې موږ ریپروډکشن وایو ریپروډکشن پلس ډیزایرز پلس فیلینګز دا فیلینګز دي او د دې سره سره اټریکشن چې اپوزیټ جنډر ته اټریکشن شته که نشته که اټریکشن نه وي سیکشوالټي په دې خبره باندې دا ډیفینیشن بیا پوره نه راځي حالانکه د دوو ارګنز میلاپ به کېږي خو چې فیلینګ نو ډیزایرز نو اټریکشن نو او د ټولو نه ضروري خبره ډفرنٹ بیهیویرز نه شو کېدل میل به ډفرنٹ بیهیویر شو کوي فیمیل به ډفرنٹ بیهیویر شو کوي په دې سپیسیفیک ټایم کې او thoughts به ریلیټډ وذ سیکس ریلیټډ وذ ریپروډکشن وي نو کله چې دا ټول شیزونه را یو ځای کېږي نو ټولو ته په کمبینیشن باندې بیا موږ سیکشوالټي وایو سیکشوالټي لازمه او
او ضروری خبره دا ده سیکشوالټي صرف دې ته نه وایي سیکس ورته وایي خو سیکشوالټي صرف دې خبرې ته نه وایي چې میل او فیمیل د یو بل سره میلاو شي سیکشوالټي دې ته وایي چې باقي به سیکس مطلب میلاوېدم کېږي د دې سره سره به د هیومن بینګ یا د انسان که هغه میل دی او که فیمیل دی د ده به تھینکینګ هم ټوورډ سیکس وي د ده به فیلینګ هم ټوورډ سیکس وي د ده به تھاټس چې کوم دي دا به هم ټوورډ سیکس وي او د ده به اټریکشن هم ټوورډ سیکس وي او ډیزایرز دا هر څه به وي نو چې دا ټول نارمل دي ته بیا موږ نارمل سیکشوالټي وایو که په دې کې په کوم ځای کې مسله راتلله نو موږ به وایو چې دا نارمل سیکشوالټي نه ده حالانکې یو پارټ چې کوم د سیکشوالټي دی چې سیکس ورته وایي هغه به کېږي نن سبا زمانه کې مسله هم دا ده چې سیکس کېږي خو سیکشوالټي نارمل نشته یا چاته فیلینګ نه راځي ډیورینګ سیکس چاته اټریکشن نه وي چاته ډیزایرز نه راځي یا بعضې خلکو ته سپیسیفاید چې کوم تھاټس دي هغه نه راځي یا د هغه ډیزایرز نه راځي کوم ته چې تاسو لیبیډو وایي نو دا ډفرنٹ ټایپ اف ابنارملیټیز دي په دې باندې به هم خبره کوو خو ضروري خبره دا ده چې د سیکشوالټي دپاره څلور ضروري شیزونه دي یو ته موږ وایو سیکشوال آیډنټټي چې په هغه باندې به بایولوجیکلي په یو کس کې دا آرګن شته میل دی ځان فیل کوي میل آرګن ورسره دي که فیمیل آرګن ورسره دي دس از کالډ سیکشوال آیډنټټي دویم زموږ سره چې کوم ضروري شیز دی کوم ته چې موږ سیکشوال اورینټیشن وایو په سیکشوال اورینټیشن کې به زموږ سره د انسان خپل ځان خلکو ته ظاهروي اټریکشن به د دې د اپوزیټ جنډر سره راځي سیکشوال اورینټیشن کې به اپوزیټ جنډر اټریکشن راځي یاد ساتئ که چېرته میل ټو میل اټریکشن دی که چېرته بعضې خلک داسې چې هغه میل ټو میل فیمیل ټو فیمیل یا بعضې میل ټو فیمیل او فیمیل ټو میل هغه خلک چې هغوی صرف او صرف رومانټیک ریلیشن یا سیکشوال اورینټیشن یا سیکشوال اټریکشن لري د اپوزیټ جنډر لپاره میل د فیمیل لپاره او فیمیل د میل لپاره د دغه خلکو دی اورینټیشن ته موږ وایو هیټروسیکشوال د ډفرنٹ سیکس لپاره اټریکشن ساتل د هغې د سره په زړه کې هغه انټیمیسي ساتل د هغې لپاره ډیزایر ساتل سیکسوال ډیزایر یا فیلینګ ساتل دې خلکو ته بیا موږ هیټروسیکشوال وایو هغه خلک چې هغه د میل دی د میل لپاره هم داسې قسم اټریکشن یا داسې فیلینګ لري او د فیمیل لپاره هم لري د دواړو لپاره لري نو دغه خلکو ته بیا موږ بای سیکشوال وایو چې د میل لپاره هم سیکشوال فیلینګ سیکشوال ډیزایر لري او د فیمیل لپاره هم لري او دی میل د دواړو جنډر لپاره لري دې خلکو ته بیا موږ بای سیکشوال وایو دریم چې هغه زموږ سره یو قسم ریلیجن هم نه مني او دا شیز ډېر زیات ډرابیکس هم لري چې هغه ته موږ وایو سیم سیکس اټریکشن میل ټو میل فیمیل ټو فیمیل او دغه اورینټیشن ته موږ وایو هوموسیکشوال اورینټیشن خبره به په دې نه کوو چې هوموسیکشوال ښه دی بایسیکشوال ښه دی کو هیټروسیکشوال ښه دی خبره په دې روانه ده چې سیکشوالټي کې به خامخا دا یو فیلینګ موجود وي که په کوم انسان کې هیټروسیکشوال فیلینګ نو اپوزیټ جنډر ته فیلینګ په کوم انسان کې بایسیکشوال فیلینګ نو دواړو جنډر ته اټریکشن یا په کوم انسان کې هوموسیکشوال فیلینګ نو یو سیکس ته سیم سیکس ته اټریکشن نو دا انسان سیکشوالټي نارمل نه ده نو یو شی شو زموږ سره سیکشوال آیډنټټي چې هغه به د بایولوژیکل آرګن په بیس باندې پته لګي او د هارمون پته به لګي چې په کوم کس کې ټیسټوسټرون هارمون هغه میل دی او چا کې چې پروجسترون او استروجین هغه فیمیل دی او چې کوم سیکشوال آرګنو سره ریلیټډ ټو د فیمیل موجود وي نو دوه فیکټرز یا کریکټریسټکس موږ ویل چې یو به آیډنټټي یو به سیکشوال اورینټیشن دریم سیکس رول او سیکس رول چې کوم دی که یو فیمیل دی هغه به د فیمیل کارونه کوي که یو میل دی هغه به د میل کارونه کوي دا اثر انداز کېږي په موږ باندې څه زموږ معاشره زموږ مذهب زموږ اپنیسټي په کومه علاقو کې ته اوسېږي د علاقو رسم و رواج څه دي که یو کس میل وي هغه به د میل کارونه کوي که یو کس فیمیل وي هغه به د فیمیل کارونه کوي که چېرته خدا نخواسته یو کس میل دی او هغه د فیمیل کارونه کوي یو کس فیمیل دی او هغه د میل کارونه کوي نو دا سیکشوالي نارمل نه دی د سیکشوالټي هیلدي نه ده ځکه په هیلدي سیکشوالټي کې دا وایي چې د انسان څنګه آیډنټټي درته پته لګي چې زه میل یم که فیمیل یم د 3 منثs نه واخله 18 منثs دی کې کنفرم پته لګي ماشومانو ته چې کله 18 منثs نه واوړي پته ورته لګي زه میل یم که فیمیل یم آیډنټټي ته بیا شو کېږي خو د هغه نه وروستو سیکشوال اورینټیشن هم دلته کېږي سیم سیکس لاو دی اپوزیټ سیکس لاو دی بای سیکسوال لاو دی کم قسم دی او د سیکس رول هم دته پته ده چې ایز ا میل زما څه کار دی ایز ا فیمیل زما څه کار دی خو که چېرته ورته د سیکس رول پته نه وه نو د سیکشوال هیلث چې کوم دی نارمل نه دی څلورم شي زموږ سره سوشل نارمز دي
په یوه علاقه کې په یو سپیسیفیک ایریا کې چې د میل دپاره او د فیمیل دپاره کوم سپیسیفیک رولز وي چې په ده به کوم شیز لاګو کېږي په ده به کوم شیز لاګو کېږي د ده دپاره فرده ده د ده دپاره نشته دا به دا کار کوي دا به دا کار نه کوي دا به په تیز اواز خبرې کوي دا به په تیز اواز خبرې نشي کولی دا به اوپني په ټول انوایرمنټ کې به انډیپینډنټلی ګرځي دا چا سره به شي ملاوی دی ایز ا فیمیل په ټول انوایرمنټ کې به ته انډیپینډنټ نه ریسټریکټ وي دا علاقې چې کوم نورمز دي کوم ریچویلز دي دا شیزونه چې کله څوک اکسپټ کوي ایز ا میل دا نارمل هیلث ده ایز ا فیمیل دا نارمل سیکشوالټي ده که چرته د هغه چې کوم سوشل نورمز نه فالو کوي کوم چې د کلچر او سوسایټي موږ ته ښایي ریلیجن موږ ته ښایي نو د دې کس به نارمل سیکشوال هیلث نه وي څلور مین چیزونه دي سیکشوال هیلث سیکشوال آیډنټیټي چې پہچان وي سیکشوال اورینټیشن جنډر لوف بټوین ټو پیپل یو دوه کسان دي که هغه میل دی فیمیل دی که میل ټو میل دی که فیمیل ټو فیمیل دی په یو اټریکشن به وي دریم سیکس رول دی او څلورم زموږ سره سیکس نورمز دي سیکشوال نورمز دا درې مین فیکټرز دي اوس یاد ساتئ کله چې سیکشوال نارمل خلکو دپاره سیکشوالټي چې څنګه دوی کنسیډر کوي چې دا سیکس ته وایي نو سیکس راځي کله او سیکس اصل کې خپل پیک ته کله رسي او کله دا سټریټ کېږي او د سټریټ کېدو نه وروستو په دې کې یو سپیسیفیک بې انتهایي پیک پوینټ کله راځي چې هغه ودین څو سیکنډ د سیکنډ د یو څو مرحلو پورې مکمل سیکنډ هم نه بعضې خلک 2 او 3 سیکنډ هم وي خو لکه ډېر کم ټیمه پورې او د هغه نه وروستو بیا کم حالات راځي نو په سیکس کې زموږ سره 4 مرحلې راځي کوم هم خلک چې ورته سیکشوالټي وایي موږ ورته سیکس وایو کوم چې ریپروډکټیو د سیکشوالټي یو سپیسیفیک پارټ دی کوم ته چې ریپروډکشن وایي په ریپروډکشن کې چې کوم سپیسیفیک کمبینیشن اف ویجاینا ان فینس کېږي دغه ته موږ سیکس وایو جنرالي په دې کې سپیسیفاید ټایم وي که کله اپوزیټ جنډر اټریکشن پیدا شو او د یو بل ته نږدې کېدل او د یو بل سره میلاوېدل دې شیز ته موږ وایو ایکسایټمنټ په دې کې به سیکشوالټي سیکشوال هارمونز د انسان سیکشوال فیلینګز ډیزایر تھاټس چې څومره شیزونه موږ دا به ټول سټیمولیټ کېږي دا به ټول اکټیویټ کېږي دا به ټول ایکسایټ کېږي نو دې ته موږ وایو ایکسایټمنټ کله چې ایکسایټمنټ سټارټ شي او د څه هدف پورې دا عمل وشي او دا کنټینیوس رواني او په دې کې د میل او د فیمیل چې کوم آرګن دی کوم سیکشوال آرګنز دي دواړو یاد ساتئ هغه ته د بلډ سپلای انکریز شي سپلای ورته ډېره زیاته شي چې کله ورته سپلای زیاته شي نو دا د یو سپیسیفاید ټایم پورې وي چې ته دا کم فیلینګ دا به ته کنټینیوس را رواني دا ډیزایرز به را رواني دا انجوایمنټ دا هر څه به وي نو دی کنټینیوس دا کله چې دا شیزونه سټارټېدل دې ته موږ ایکسایټمنټ وو کله چې اوس دا سټارټ شو د یو ټیمه پورې دا کنټینیوس دي دې ته بیا موږ دویم پیز وایو د دویم پیز ته موږ پلیټو پیز وایو کوم چې کنټینیوس پیز دی چې نه پکې انکریز راځي او نه پکې ډیکریز راځي دې پیز ته بیا موږ پلیټو پیز وایو دا پلیټو پیز د هر انسان ډیفرنٹ وي کوم ته چې خلک وایي ټایمینګ دې ته سپیسیفیکلی ټایمینګ وایي دا د هر انسان ډیفرنٹ دی د بعضې خلکو منټ وي د بعضې خلکو 2 منټ وي د بعضې 15 منټس وي د بعضې 30 منټس وي د بعضې ایون دا چې 45 منټس ته هم رسي خو دا ډیپینډ په څه کوي دا ځان لږ خبره ده خو موږ اصل کې ټارګېټ دا دی پلیټیو پیز دې ته وایي خلک چې ورته ټایمینګ وایي چې په هغه کې فینس او ویجاینا ته دواړو ته سپلای او بلډ انکریز شي نو دا په ایرکټ پوزیشن کې دواړه په ایرکټ پوزیشن کې نو د ایرکټ پوزیشن چې تر څو پورې پاتې کېږي دغه ته موږ پلیټیو پیز وایو اوس چې کله یو حالات داسې راورسي چې په انسان کې هارمونز بې انتهایي پیک ته ورسي او چې پیک ته ورسي دلته کې دننه څه ټیوبز دي د هغوی اکسیسیو یو دم اچانک ابراپټ چې ورته خلک وایي یو دم کنټراکشن وشي او د یو کم دم کنټراکشن سره د ده چې کوم انټرنل مټیریلز دي فلویډ دي هغه ایجکټ کړي وباسي نو هغه ایجکټ کول هغه ایستل ډیو ټو د کنټراکشن اف د ټیوب مسلز دغه پیک پوینټ ته موږ وایو ارګیزم پلیټیو پیز به په دغه پوینټ ختمیږي ارګیزم چې کله راشي پښتانه یا جنرال خلک ورته ایجاکولیشن وایي ایجاکولیشن هغه ته وایي چې کله د فینس نه یا د ویجاینا نه د یو فلویډ سیکریشن وشي او دغه این پوینټ یې بیا ده د دغه نه وروستو چې کوم بلډ سپلای دې ته سیوا شوی وه د انسان خپل که میل دی او که فیمیل دی د ده ریسپایریټري ریټ به
بې انتهایي سیوا کېږي د نارمل نه، د ده هارت ریټ به انکریز کېږي، د ده بلډ پریشر به انکریز کېږي، او د دې ټول ارڅه به سره به په انسان کې مسکولر ایبیلیټي هم سټرانګ کېږي. دا هر څه چې فلایټ اینډ فایټ ډفرنٹ ټایپ اف هارمونز دي هغه به هم اکټیویټ شوي، د انسان باډي به بالکل په پیک پیس باندې وي، نو په پلیټیو پیس کې. نو چې کله دغه پیک ځای ته رسي او ارګیزم ته راځي، نو په دې کې به چې نارمل داسې روان دی، نو دا به بیا لږ پیک ته ځي، یو دم به های کېږي، چې یو دم های شو ارګیزم به کېږي، کنټرکشن اف د سموث مسلز اف د ټیوبز به وشي، او دغه سره به یو دم فلویډ سیکریټ شي، چې یو دم فلویډ سیکریټ شو، دس از کالډ ارګیزم. دغه پیس ته بیا موږ ارګیزم وایو. او چې کله ارګیزم وشي، نو د ارګیزم نه وروستو به دا سیستم واپس نارمل حالت ته راځي. خو یوه خبره یاد ساتئ، دغه نارمل حالت به د بل نارمل حالت په شان نه وي کوم چې عام حالت کې خلک وي. په دغه کې به انسان ته سیډیشن راځي، وجود به ټول داسې ویده کېږي، خوبولی ټایپ به بی پی به ډاون کېږي، هارټ ریټ به ډاون کېږي، د انسان نه به سویټینګ کېږي، ځکه چې هیټ دلته ډېر زیات هیټ فارمیشن شوی، هغه هیټ به وځي. نو که ګرمي سویټینګ به کېږي، که یخني وي سویټینګ کېدای شي، ډیپینډ کوي په کنډیشن باندې. نو چې کله دا هارت ریټ ډیکریز شو، ریسپایریټري ریټ ډیکریز شو، بریثینګ ریټ کوم چې مونږ ساه اخلو هغه ډیکریز شو، انسان مزلز ټول داسې پیرالایز ټایپ شو، پیرالایز کېږي نه، هغه سوډو ټایپ ته لاړ شي، یو دم ریلیکس شي، بیا پکې دومره انرژي نه چې 1 to 5 minutes پورې دا بیا نارمل کارونه نشي کولی. نو دغه پیس ده چې د ارګیزم نه وروسته د انسان یو دم یو ډاون، یو سلیپي مومنټ ته ځي، یو هارت ریټ، ریسپایریټري اینډ بریث ریټ پکې یو دم ډاون ځي، دغه ته بیا موږ وایو ریزولوشن پیس. نو چې دا 3 نه واخله 5 یا 6 منټس پورې وشي، دې نه وروسته دوباره که بیا ایکسایټمنټ کې، نو بیا ایکسایټمنټ سټارټ کېږي. نو زموږ سره چې کوم سیکشوال پیټرن یا د سیکس کوم 3 حصې وي، چې په کوم کې به اول ایکسایټمنټ راځي، په دې کې به اټریکشن پیدا کېږي، انسان به سیکس ته ځان تیاروي، باډي کې به ډیفرنٹ چینجز راځي، او د هغه نه وروسته بیا پلیټیو پیز چې دا شیزونه به مینټین پاتې کېږي، او چې کله مینټین پاتې کېږي په لاس حد کې به دا پیک ته ورسي، او د پیک رسېدو سره تاسو ته مو وویل چې مزلز کنټراکشن او د هارمون لیول پیک ته ورسېږي، یو دم ایجاکولیشن کېږي. دا ایجاکولیشن ته بیا موږ ارګیزم وایو، او د ارګیزم نه وروستو بیا انسان بې انتهایي د خپل نارمل حالت نه هم ډاون راشي، دا ریسپایریټري ریټ او چې څومره بریثینګ ریټ او بلډ پریشر دا ټول یو دم ډاون لاړ شي. نو دغه پیس ته بیا موږ ریزولوشن پیس وو، او چې ریزولوشن پیس کله وشي، دغه نه وروسته بیا انسان نارمل حالت ته راشي، د هغه د سیکشوالټي کیسه چې کومه هغه بیا خلاصه شي. تھینک یو سو مچ.